زما د خرابي سٹارټ شه. ها السلام علیکم. زه ګلاله اسماعیل لاهور ته راغلی یم د پښتون لانګ مارچ لپاره. زه د لاهور او د ټول پاکستان پښتنو ته هم چې راشئ موږ سره نن دلته یو ځای شئ. نن د انقلاب ورځ ده، نن د ازادي د غوښتلو ورځ ده. پښتنو په سیمو کې د دهشتګردي په نوم باندې موږ وژل کېږو، زموږ کورونه روانېږي، زموږ سړي او ښځې بېدرکه شوي دي. د پاکستان د فوج په انټرمیډیټ سنټرز کې زرګونو پښتانه پراته دي او هغوی ته دا حق نشته چې هغوی وکیل واوسي، هغوی ته دا حق نشته چې هغوی عدالت ته پیش کړي. نن د راتلو زموږ مقصد دلته دا دی چې موږ د هغې پښتنو لپاره انصاف وغواړو چې کوم د دې ریاست په انټرمیډیټ سنټرز کې د انصاف ورته نه میلاویږي. موږ دا هم دلته نن غواړو چې پښتنو علاقو باندې د جنګ بند کړلی شي. هلته د ملیټري اپریشنز په نوم باندې چې کوم کاروبار روان دی د جنګ دا کاروبار دی بند کړلی شي. موږ په خپل سیمه باندې امن غواړو. زموږ د ژوند حق پکار دی. پښتنو باندې د دهشتګرد لیبل لګول بس کوي، د دهشتګرد په لیبل باندې پښتانه وژل بس کړلی شي. دې غوښتنې دپاره موږ دلته نن راجمع یو. شکریہ.